بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 136 نمبر سبق دی او الدرس الثاني والثلاثون 32 نمبر درس دی. الفعل الماضي المؤنث المفرد د فعل ماضي د واحد مؤنث باس پکوجي. دینه مخکې مونږه الفعل الماضي المذکر المفرد ویلو د واحد مذکر مفرد باسم کړو. پاغه کې ضروری قاعده ویلې و او هغه کې د فعل ماضي اوله صيغه مثلا ضربه ده، د ضربه باس پکې شوی. ٹھیک شو، دا د واحد مذکر صيغه ده. اوس په مونږه د فعل ماضي واحد مذکر غایب صيغه سره د تا ساکن اضافه وکړو، یعنی تا ساکن اضافه کولو سره واحد مؤنث غایب صيغه جوړیږي. لکه د ضربه دی، د ضربه سره زه تا ساکن لګوم، دا ضربه دی، دې صرف تا ساکن ولګوه ضربت. نو ضربت د ضربه معنی د هغه یو سړي وخل وکړه، د ضربت معنی د هغې یوې ښځې وخل وکړه. نو دا اسانه صيغه جوړه شوه. لکه ذهبه معنی د هغه یو سړی لاړو، دې ذهبه سره صرف تا ساکن اضافه وکړه. نو ذهبت معنی د هغه یوه ښځه لاړه، او جرا معنی د هغه یو سړي منډه کړه، او دې جرا سره صرف د تا ساکن اضافه وکړه. جرت هغې منډه کړه، هغه یو ښځې منډه کړه. نو دا د واحد مؤنث غایب صيغه جوړه شوه. نو دا صرف دا یو قاعده وه. اوس معانی الکلمات یعنی د الفاظو معنی دي. نو دا الفاظ به زمونږ په سبق کې استعمالیږي. دلته کې یو طرف ته حافظت وګورئ. حافظه معنی د هغه یو سړي یاد کړه، حافظت صرف دا تا ساکن ورسره اضافه وکړه، هغې یوې ښځې یاد کړه. ٹھیک شو، حافظت هغې یاد کړو، نصیحت هغې هیر کړو، جرت هغې منډه کړه، قامت هغه پاسېده یا ودرېده، ما رأت هغې ونه لیده، جاءت هغه راغله. نو ګورئ دا تا ساکن چې په آخره کې راله دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب صيغه ده. دې خوا اوس دی بسرعتن دی، عرب دا ګول ته ها ساکنه وایي، وقف پې کوي بسرعه تیزی سره، جلدی سره. المحفظه دی، نو عرب دا ګول ته ها ساکنه وایي المحفظه بسته. الحلیب عرب حلیب هم پیو ته وایي دود، او لبن هم پیو ته وایي. ٹھیک شو جی. درسن سبق. فهمتو دا د واحد متکلم فعل ماضي صيغه ده. فهمتو معنی زه پوه شوم. نو دلته مونږه د فعل ماضي واحد مؤنث باس کو، نو دا د واحد مؤنث واحد متکلم صيغه ده. زه پوه شوم، میں سمجھ گئی، زه پوه شوم، واحد متکلم مؤنث صيغه ده. او فراش بسترې ته وایي، بستره. کانت واقفه هغه ولاړه وه، اردو کې وایي وہ کړی تھی. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږه د طریقة العصریه 32 نمبر درس اولنی سبق و. انشاءالله دې نه پس په مونږه بیا دا عمده الفاظ په جملو کې استعمالو، او دا د فعل ماضي واحد مؤنث صيغه به م استعمالو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.